بلټ پروف ګینګ چارسده کې د کوم ځای نه ګرفتار شو، د دې تعلق د کوم ځای سره او طلال چودھری مشیر داخله هغه پریس کانفرنس کتو په سوشل میډیا باندې درې مرز دا چې کله دغه پریس کانفرنس شوی دی نو په واتس اپ ګروپونو کې هغه لونډې لپاره و چې 400 بدنامي ده او دا د دروغ او تر دې وخته پورې چې کوم نه 400 کې گرفتاری نه دي شوی. ورسره نور دا صوبې کې چې کوم لونډې لپاره دي او وفاق سره کومه بنیتي او بغض ساتي ناغوي چې دا بلا جواز په پښتونخوا باندې یو الزام لګي او دا بلټ پروف ګروپ چې کوم دی نو دا د دې ځای نه گرفتار شوي او دې تساجتو او د 400 نومې ولې غستې دا ډېرې خبرې دا درې ورځ د سوشل میډیا باندې گردش کوي. خو نن یو دغه خبر مخې ته راغی چې د 400 پولیسو ته 15 لک روپۍ د نغدو ورکولو اعلان دا آی جی پی خیبر پښتونخوا کړی دی. نو په دې کې ورته مکمل تفصیل ویو چې دا څوک و، تعلق یې د کوم ځای سره و. منصور علي ولد نذیر علي دا منصور چې کوم دی نو دا دغه ګینګ مشر او دا پلار چې کوم دی نو دا ورسره وبو دا د 400 د ګنډيري بټو کلینا گرفتار شوی دی. د اسلام آباد پولیس یو پر رالن خو په دې ګینګ باندې وسرانه چې دا مون گرفتار کو ځکه چې هغه د ډس پنیت کو نو دوی واپس لاړل. بیا چې کوم دی آی جی پی صاحب ډي پی او 400 محمد وقاص خان ته وی او محمد وقاص خان دا ډي اس پی تنګي سرکل ګلشید خان په مشرۍ کې یو ټیم جوړ کړ. چونکې د اسلام آباد پولیسو په وس نور اغلی نو هغه لاړل. بیا د تنګي ګلشید خان کوم سرکل ډي اس پی دی هغه خپل یو ټیم جوړ کړ او په دې باندې چاپې شروع کړې. دوی پسې چې کومې منډې وخلي دي او کوم د منډو نه پس دا گرفتار شوي دي نو دا یو ډېر غټ ګینګ و چې دوی به غلاګانې په اسلام آباد کې کولی. دلته کې بټو کلي کې د تیرو یوې میاشتې راسېدېره دوی راغلي د مومن ضلعې نه دي یوه میاشت چې کوم دی نو دلته کې تیره کړې ده. خو د 400 پولیسو ته په 2 ټرانسفارمرو کې دوی مطلوب و دا منصور علي. دوی نور اسلام آباد کې خپل ګینګ جوړ کړو او اسلام آباد کې به چې کوم دی نو د غار سکول وسلې او ټوپکې دا اسلام آباد کې د مارګلا ټاور نه چې کوم دی نو برآمد شوي دي او د دوی رهایش هم هلته کې و. نو دا د 400 د بټو کلي نه گرفتار شوي دي. دا ګنډيري علاقه ده تنګي تحصیل کې بلکې تنګي کې راځي او دا بلټ پروف ګروپ چې کوم دی د 4 کسان د مردان د جلاله نه گرفتار شوي دي. نو دغه پکې یو ډېره مهمه خبره ده. خو اخمه خبره په 7 اپریل چې کوم دی نو ډي پی او 400 وقاص خان او ډي اس پی تنګي سرکل ګلشید خان سره د خپل ټیمه آی جی پی خپل دفتر ته رابللي دي. هلته به 15 لک روپۍ انعام کې نغدې ورکوي او ورسره چې کوم دی نو سرټیفیکیټ یې به هم ورکوي. نو دغه ټول تفصیل چې درته وړاندې کړ هغه کنفیوژن هغه ختم شو. خو ولې دا کنفیوژن و چې د 400 د پولیسو تر دې وخته پورې په دې موقف نه راغلي. موږ خپل تفتیش او تعقیب وکړو چې موږ خپل کتونکي د دې واقعیا نه خبر کړو ځکه چې دا یو ډېر لوی پریس کانفرنس شو او په دغه پریس کانفرنس باندې بیا د پښتونخوا د خلکو نظر و چې دا بلټ پروف ګینګ پکې دا څوک و دا دوی به څنګه کول. دوی به جیکټ اچولې وي او په کورونو به ورتل او غلاګانې به کولې. نو دا د 400 د بټو کلي ګنډيري سره تعلق یې خو ساته گرفتار شوي دا هغه ځای نه دي خو دوی د مومن ضلعې اصل کې او د یوې میاشتې نه راغلي دا پلار او زوی منصور د دې ګینګ مشر او پلار نذیر چې کوم دی دا دې ګینګ کې شامل او 4 د مردان او نور ګروپ یې هم گرفتار کړی.